تا د دغه مغفرت د اعلان نه بعض خلک ګوري محروم دي د چند بد اعمالو په وجه باندې. د احادیث په رڼا کې علماء لیکلي دي کم سړی نه چې مور او پلار خپوي او دا د مور او پلار نافرمان وي، دا دغه اعلان نه د مغفرت د خصوصي اعلان نه دا محروم پاتې کیږي. څومره زر چې کیدی شي چې مور او پلار کو بل فرض مونږ نه خفوي چې مور او پلار راضي کو، ورنه دغه اعلان نه محرومتیا راتلی شي. نمبر 2 هغه انسان چې عادي شرابي وي، یو خو هغه چې سکلی وي به توبه وکړي جون کې یو پیرا نه د عام عادت شراب سکي کو توبه و نخ کړو دا شپه پیراله د دغه اعلان نه محروم پاتې شي. دریم هغه سړی چې رشتې کټ کوي، نو څومره زر چې کیدی شي د دغه شپې د راتلو نه مخکې په خاندان کې په خپلو وروڼو کې خپلو ماماګانو ترونو کې خپلو یارانو دوستانو کې کو چا سره هم ختمه کړي زر تر زر دې جوړو کی، ورنه د لوی انعام نه محرومتیا سبب ګرځي. او دریمه مسله چې علماء ذکر کړې ده د چا په ذمه باندې چې د بنده حق پاتې، دا د حقوق العباد مسله ډیره زیاته اهمه ده. د بنده حق ته په ذمه پاتې دی، یو هغه چې وی ادا کومه نو د دې گنجائش ته د عزم ارادي چې زه به ادا کوم خو فل حل اسباب نشته، نو دا خو صحیح ده. خو یو انسان د سوي چې د بنده حق په ذمه پاتې او د عزم چې نه ورکوم والله، لکه د دې مثال نن سبا خويندو ته په میراث کې حق ورکول دا نشته په پښتنو کې او نه مني. کو د ښځې مهر پاتې او انسان دا اراده لري چې نه ورکوم والله، په جایداد کې حق پاتې دی د انسان دا اراده چې نه ورکوم والله، د چا در باندې قرض دی او دا اراده دی چې نه ورکوم والله، د بنده هر قسمه حق در باندې پاتې دی. نو د ذمه فارغېدو د پر علماء دوه خبرې لیکلي چې ذمه به د کله فارغېږي. نمبر 1 چې حقدار تخپل حق حواله کې حواله کول سره بستا ذمه فارغ شي او په دغه اعلان کې به شامل شي. دویم چې حقدار تا تخپل حق معاف کی چې بس ما تا تخپل حق معاف کو، نو دې معاف کولو سره مستا ذمه فارغ شوه او د اولنې شپې د رمضان د مغفرت په خصوصي اعلان کې به بیا ستام نصیب کیږي. نو څومره زر چې کیدی شي د رمضان د اولنې شپې راتلو نه مخکې کو زما په ذمه د چا حق وي زر تر زر ادا کو، ورنه یو لوی مصیبت سره به مخامخ شو، لوی اعلان نه به محروم پاتې شو.